دویمه مسله هغه چې نننی مجلس کې زمونږ د گفتگو موضوع ده نو هغه د کمیشن مسله ده. دا هغه مرګرو زمانه د دې مسلې تپوس کړي چې هغه اکثر د خانانو سره ناظران دي او هغه یو چیز اخلي یا خرڅي پاغي کې د کمیشن اخلي. پاغي کې زمونږ یو مرګره چې دینو باچا جی صاحب دی هغه تقریبا د دې مسلې 3 پیری زمانه تپوس وکړو. نو هغه له خو مختصر هغه ټیم کې جواب ورکما نو دا مزید اطمینان لپاره چیرې دا مسله واضح شي او زمونږ داسې نور کمیشنی کم مرګري چې دی هغه ته د دې پته ولګي چیرې د دې مسلې څه حکم دی. نو د کمیشن مسله دا چې دینو دې کې تفصیل نه. اول اصل کې نن سبا دی او د غټ کاروبار شکل اختیار کړي. دا په خپل یو تجارت نه دی یو کاروبار نه دی بلکې دا تاجرانو ته یو داغي یو سپورټ کول دي او تجارت چې دینو پاغي کې دا یو خپل مدد او کومک او نصرت کوي. د دې ته چې نن سبا اصطلاح کې بروکر ویلې کی دې کاروبار ته بروکریج ویلې کی او فقها د دې لپاره مختلف نمونه استعمالي. سمسار متوي دلال متوي. دا اصل کې د دې صورتونه دي داغه د وجنه د دې د نمونه بدل شو. یو هغه کسي چې هغه باقاعده په دغه معاملې کې چې دا کم دا غیستلو خرڅولو معاملې کېږي د خرید او فروخت معاملې کېږي په دې کې باقاعده هغه معاملې په خپل ونه کې بس صرف دونه وکي چې دوا پارټنران هغه په आपस کې ملاو کی او کې نه او هغه به په خپلو کې سودا وکي. دې ته چې دینو فقها داسې کس ته سمسار وي او دې معاملې ته سمسره ویلې کی. دیو جن تعریف د دې چې کیږي د کمیشنین هغه دا کیږي چې هو التوسط بین العاقدین للتوفیق بینهما واتمام العقد. یو سړی د دوو کسانو دوو فریقینو په منځ کې راشي او هغه په आपस کې جمع کې او هغه عقد چې دینو سر ته ورسی هغه معامله سر ته ورسی دې ته بروکریج ویل کېږي. دا دغه تعریف دی. دویم صورت ته دی دا د کمیشنی چې هغه باقاعده په خپل باندې هغه معامله سر ته ورسي. پاغي کې دا د یو طرف نه وکیل جوړ شي نو داسې کمیشنی ته فقها دلال وایي. دلال وته وایي. نو آیا دا کمی پیسې چې دا اخلي دا کم کمیشن چې اخلي نو دا جایز دی او کو دا جایز نه دی؟ نو دلته کې چې دا کمیشنیان کم کمیشن اخلي دا کمیشن اغستل د دیو جایز دی. علامه شامی رحمه الله تعالی ذکر کوي هغه وی وفي الحاوي سئل محمد بن مسلمه عن اجرة السمسار فقال ارجو الا بأس به وإن كان فاسدا في الأصل لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز لكن جوزه الفقهاء لحاجة الناس. دې معاملې کې وایي چون کې رواج ډیر زیات دی د خلکو تعامل ډیر زیات دی او د خلکو حاجت هم دی بروکر ته او دارنګ دلال ته او کمیشنی ته نو د دې وجه نه فقهاو دیتا جایز ویلي. نو اجرت اغستل خو جایز خو اوس دا اجرت چې مقرر کیږي دا کمیشن مقرر کیږي د دې مختلفي طریقې دي. دا په کومه طریقه مقرر کړي؟ نو د دې آیډل طریقه چې کومه ده نو هغه دا چې لمسم اجرت تیش. بهترینه طریقه هغه دا چې کمیشن د مخکې نه متعین شي چیرې تاسو به مالا زبر دا کار کوما او تاسو به مال د دې دومره اجرت راکوي
مثلا کو د ازمکه تا مال خرڅ کړل نو 10,000 روپۍ به زه تعالی درک دې ته لمسم اجرت ویلې کی دا طریقه یو طریقه د اجرت ده دویمه طریقه فیصدی طریقه ده چیرې دا چیز ته مال خرڅ کا یا ته مال واخله او د دې د قیمت 10% حصہ چې دا نو هغه به زه تعالی په کمیشن کې درک دا دویمه طریقه ده دا طریقه به دې طریقه باندې کمیشن اخیستل هم جایز دی د یو پارټنر نیم شي اخیسته او د دوانو پارټنرانو نیم شي اخیسته دا دویمه طریقه شو او دریمه طریقه هغه د دې دا ده چې یاره د مخکې نه اجرت ته نشي داسې خبره پرېښودلی شي دې طریقه باندې خبره پرېښودلی شي بس چې هغه مینس کې لګې دی کار کوي او اجرت ته نشو نو بیا عرف د خلکو کم کامن پریکټس چې دی عرف چې دی چیرې په عرف کې زمونږ د خلکو په آپس کې په رهن سهن کې په معاملاتو کې چې دغسې سړی دغسې مهارت والا سړی دغسې یو معامله او عقد چالو کی سودا چالو کی هغه خلک څونه پیسې ورکوي نو اقونه اجرت په ولدیا ورکي دای بل طریقه ده دا طریقه هم صحیح ده او بل طریقه هغه دا ده چې یاره دا ورته وایي چې دا چیز ماله مثلا دا غوا د په 50,000 زما د پاره خرڅه کا د دې نه زیات چې د پارڅو خرڅه کلا غزيات استا دا صورت هم فقهاو ذکر کړي بيعه ب100 فما زاد فهو لك دا اختلافي صورت دا نه دی اختیار اول پکار خو کو یو ځکه ضرورت او حاجت او عمل پیوشي نو د عمل کولو گنجائش شته او پنځم صورت تدې چې دینو هغه جماعت المسلمین بروکر کمیشنی رااله او معاملې وکړه د دوو کسانو په آپس کې سودا وشوله او دیو اجرت ته مخکې نه کمیشن نه دی مقرر کړی نو بیا به څه مشران کېنولی شي چې هغه په دغه لین دین باندې پیږي نور کمیشنیانی په هغې کې یو عالم نیمم کېنی نو هغې چې کومه فیصله وکړي دا فیصلې مطابق به هغه ته کمیشن میلاو شي دا یې پنځم صورت او شپږم صورت یې چې دی د دې مسلې د اجرت د اخیستلو د کمیشن د اخیستلو چې دا بی غبار صورت ته او دا در حقیقت اجاره ده د دې دا صورت هغه داسې جوړیږي چې دا ته وایي چې راته مال د هفتې پورې د دې چیز د خرڅولو یا د اخیستلو کوشش وکړه ستا چې کم سورسز دي ستا کم مهارت ته نو هغه خپل مهارت ته ټول استعمال کا د یوې هفتې پورې یا د یوې ورځې پورې یا د هر څونه چې تویش مدت او زه به تعالی د دې دونه اجرت درکم کو کار وشو او کو نشو خو تا چې کم خپل مهنت وکړو کم کوشش ته وکړو د هغې به تعالی زه مزدوري درکم دا شپږ صورتونه شو د اجرت ته مقرر کولو د کمیشن د مقرر کول اوس دا سړی به د دې کمیشن مستحق کله جوړېږي دا کمیشني د دې کمیشن مستحق به کله جوړېږي نو د کمیشن مستحق به ال جوړیږي چې د کمیشنی د کمکار د پاره کوشش کړي هغه کار سرته ورسیږي مثلا دا غستلو خرڅولو لین دین د دوانه پارټنران کینول هغه چې د ازمکه می مثلا پتا باندې په 1 کروڑ در خرڅ کړه هغه چې بس زما شو بس په دې پورې د بروکر او د کمیشنی ذمہ داری هغه پوره شوله د دین دویمه طریقه مثلا چاله یو چیز په کری اخلي یا دلته ځمکې دي د خان نه خلک په اجاره اخلي نو ناظر پکې مینس کې کین او هغه چې دینو اجارهدار او خان ملاو کی او هغه وی چې خان د ځمکه والا دونه په اجاره باندې راکا او خان وی چې زما درک بس د دې پورې د بروکر او د کمیشنی ذمہ داری هغه پوره شو دا د اجرت مستحق شو وسلکه ما تزمکا والکا داغی زما سسٹام وکا داغی زما مال انتقال وکا او تالکه مال پیسې راکا دا ذمہ داری وس د بروکر نه د کمیشنی ذمہ داری بس دغه پورې ختم شو
دا به اوس دواړه پارټنران په خپله باندې کوي. پیسې وصولول شو، څیز وصولول شو، د هغې انتقال او سټامپ پیپر وغیره دا د دې دواړو پارټنرانو خپله ذمه داري ده. دا به دی اوس په خپله سرته رسوي. بل صورت یې دا دی چې پارټنران دې میلاو کړه، کېنول، خو معامله سرته ونه رسېده، ورانه شوه. نو اوس به کتلی شي کو دا د دې خریدار او د سیلر په منځ کې ګډوډ رال او د هغې د وجې نه دا معامله خرابه شوه، نو بیا به هم دې کمیشني ته خپل کمیشن چې دی هغه میلاوي. او کو چرته د دې کمیشني د وجې نه ګډوډ وشو، سودا خرابه شوه، اجاره خرابه شوه، خرید او فروخت معامله خرابه شوه، نو دې صورت کې به بیا دې ته اجرتا نه میلاوي. دا د دې د اجرت په حوالې سره تفصیل. اوس د دې معاملې نیچر څه دی، د دې طبیعت څه شی دی؟ نو دا معامله چې دا په دیانت باندې بنا ده، په امانت باندې بنا ده. لہذا یو کمیشني له پکار دی چې هغه په خپل کار کې د دیانت او د امانت نه کار واخلي، د صدق او د سچایۍ نه کار واخلي، او دارنګې هغه دا وصف هم اختیار کړي چې هغه د خیرخواهۍ او د مصلحت نه کار واخلي، چې د دې فریق دپاره هم خیرخواهي ولټوي، د دې بل دپاره هم خیرخواهي ولټوي. دا صفات په دې باندې به دا سړی متصف. بل د دې نورې ذمه دارۍ هم جوړېږي، شرعي، اخلاقي او فني ذمه دارۍ هم جوړېږي. ټیکنیکل کمپیټنس چې دې ته فني مهارت، دا چې دا بروکریج کوي، دا کومه معامله کوي، دا کوم کمیشني دا جوړ شوی دی، نو د دې دپاره چند ذمه داریانې دي چې هغه په دې کې وي. هغې کې چې دی یو ذمه داري د دې دا ده چې دا کومه معامله دا کوي، د دې په ټولو جوانبو باندې دې ته احاطه یي، دا پکې مکمل مهارت لري. کو دا بارګیننګ کوي د ګاړو، نو دا د ګاړو د اصول نه خبر وي، په هغې کې د شرعي قوانینو نه هم خبر وي، او په هغې کې د ملکي قوانینو نه هم خبر وي. او کو دا چرته په انټرنیشنل سطح باندې بروکر وي، د ملکونو په سطح باندې بروکریج دا کوي، نو په دغه صورت کې به دا بین الاقوامي قوانین چې دي، نو د هغې نه به هم دا خبر وي. ځکه د ملکونو کم قانونونه چې جایز دي، د هغې پابندي کول شرعاً هم پته لازم دي. نو دا ستا شرعي ذمه داریم ده، او دا چې دی نو ستا قانوني ریکوایرمنټ هم دی، شرعیم دی او قانونیم دی. نو دا یو خبره په دې کې دا ضروري ده چې د دې به دا سړی خیال ساتي. بل به د دې خبرې خیال ساتي چېرې دا معامله کومه دا کوي چې دا شرعاً جایزي، مثلا سودي لین دین دی، نو دا به دا نه وایي چېرې بس دا خو دی معامله کوي، زه خو منځ کې صرف دا معامله جوړوم، په ما به ګناه نه په تا به هم پکې ګناه راځي. نو ته به د دې خبرې چې دی نو هم خیال ساتي.